اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ چې الله پاک یو ځل بیا د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال د پړومبي زمانه د شپږو سیټونو نه په قومي اسمبلی کوم عوامو په عمران خان باندې د اعتماد اظهار وکړو نو زه دا وایم چې دا انتهایی د الله پاک شکر است پکار دی او دغه دا پکار دی د پاکستان کوم د امپورټډ حکومت چې د دوی سترګې رڼا کېده پکار دی چې آیا د عوامو حقیقي نماینده څوک دی او څوک چې کوم دی نو عوام دا جمهوری ملک دی او په جمهوریت کې چې کوم دی نو لکه د عوامو فیصله چې ده نو دا قابل قبول ده او مضبوطه ده. لہذا زما دا وینا ده د امپورټډ حکومت ته چې د نن نه مستعفي شي او د نوې الیکشن اعلان وکړي او دا خبره ده چې عمران خان څه داسې مطالبه نه کوي چې ما تاسو دوباره بیا وزیر اعظم کړئ. د هغه یو جمهوري مطالبه ده چې وایي نوې الیکشن دا وکړه چاته چې منډیټ حاصل شو بس هغه د دې ملک د حقیقي حکمرانۍ قابل دی. لہذا د دې حکومت امپورټډ حکومت چې څوک دغه دي شاید د دې په پوښ پناهۍ باندې دي د هغوی سترګې رڼا کېده پکار دي چې هغوی فورا دې ته دا مشوره ورکړي دې مستعفي شي او د نوې الیکشن اعلان وکړي. او الحمدلله شکر الحمدلله زه یو ځل بیا د پاکستاني عوامو شکریا د خپل طرف نه ادا کوم او د خپل طرف او د خپل تحصیلي مندن د پی ټي آی د ورکرانو طرف نه عمران خان ته مبارکباد ورکوم. بچا د دې کامیابۍ په لړ کې چې دا کومه کامیابي په دې شپږو سیټونو باندې وشوه او دوه صوبایي باندې وشوله د دې په تناظر کې را روان الیکشن ته به کم نظر ګورئ؟ انشاءالله را روان الیکشن چې دا دو تهایی اکثریت نه هم انشاءالله سوا عمران خان واضحه دغه دی ځکه چې که تاسو وکړئ عمران خان عمران وایي چې ستا ډېر زیات په دې باندې په دې سیاسي دغه نظر دی چې دا د پاکستان په تاریخ کې ړومبي ځل باندې لکه ما زما په علم کې دا چې د شپږو سیټونو نه په قومي اسمبلی سیټ باندې ګټل دا یو انتهایی ډېر دغه د حیرانتیا او دغه خبره ده. نو انشاءالله راتلونکي الیکشن چې دی دا به مکمل طور د عمران خان قومي سیټونه هم او صوبایي دغه چې دی حکومتونه هم انشاءالله د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف راځي انشاءالله. باچا په بونیر کې د را روان الیکشن دپاره ستاسو تیاریانې روانې دي یا تیاریانو دغه هم کړی دی څه میټینګونه هم وله کړي دي؟ الحمدلله شکر الحمدلله زمونږ په بونیر کې که تاسو وګورئ که نه چې زمونږ کوم منتخب نمایندګان دي اخوا په حلقو کې په صوبایي اسمبلی کې نو هغې کوم ریاض خان چې دی اوس هغه صدر هم دی زمونږ د ضلع بونیر د پاکستان تحریک انصاف او فخر جهان باچا چې هغه سیکرټري هم دی زمونږ د بونیر د ضلع د پاکستان تحریک انصاف د هغوی کارکردګۍ او د هغوی کم پروګرام چې دی او د تحریک انصاف کم د ورکرانو کم جذبه جوش چې دی انشاءالله په بونیر کې به قومي سیټ او 3 صوبایي سیټونه چې دي انشاءالله را تحریک انصاف په حق کې راځي. زمونږ دا سیټ چې دی دا د 22 ته چې دی دا د 13 کالو نه د اے این پي په لاس کې دی خو که تاسو وکتل نو د اے این پي هغه کم غټ مشر چې دی هغه چې د دې ځان ته د پښتنو نماینده وي او نو هغه د شاکس وخوړ تاسو د مخې دی کم په پېښور کې چې کم د هغې دوه ممبرانو هغې دواړو شکست وخوړو. نو دا صوبایي سیټ انشاءالله چې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو متحدي که ستاسو ته یاد مخکې یو ځل انټرویو په 13 کال په جولای کې تاسو له ما انټرویو درکړو ما هم دا پکې ویلي چې که یاره تحصیل ناظمه کې ټیکټ سید منبر باچا ته میلاو شو د پاکستان تحریک انصاف ورکران متحدي نو دا سیټ په ګټي نو که چېرې پای کې لږ د ملګرو د عدم دلچسپۍ په وجه باندې د پاکستان تحریک انصاف ممبر رانغی او انشاءالله راتلونکي دا کې زما د امید دی او د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته او کارکنانو ته مې دا درخواست دی اپیل دی چې متحد شئ. سړي ته به نه ګورئ خو دغه ته به ګورئ د پاکستان تحریک انصاف نشان ته به ګورئ بیټ نشان ته. نو انشاءالله سیټونه به د بونیر کې مونږ یو قومي او 3 صوبایي سیټونه انشاءالله ګټو پاکستان تحریک انصاف.
باچا تاسو په سیاست باندې ښه نظر لرئ او په پاکستان تحریک انصاف کې اوس په هر میټینګ کې جلسه جلوس کې او په هر پروګرام کې تاسو اکټیو رول ادا کوئ د خپل سوچ مطابق څه ګورئ چې ټیکټ د پی کې 25 چاته میلیو شي د ان 10 دا چاته میلیو شي نو کامیابي به ترلاسه کړي ګور عمران بھائی په سیاست کې یا په دا کې د مشران بره ناست دي هغوی په ګهره نظر باندې خپلو حلقو ته یو چانبین کوي زما په خیال باندې چې چاته هم ټیکټ میلاو شو ټول هغه زموږ دپاره قابل احترام دی او هغلته به چې چاته هم ټیکټ میلاو شو د پاکستان تحریک انصاف نشان ورسره وکړه په قومي اسمبلی کې او که په هغه په صوبایي اسمبلی کې انشاءالله د خپل وس او د ځان نه سیوا د تن من او د جان سره به دا قرباني ورکوو هغوی له به دا سیټ ګټو هر چاته چې دغه میلاو شو هغوی بهره نه مشران چې کوم دي په صوبه کې په مرکز کې د هغوی زموږ نه سیوا نظر په دې حلقو باندې او سیوا تجربه لري نو چې چاته هم ټیکټ میلاو شو انشاءالله موږ به مرسته کوو او هغوی ته به کامیابي انشاءالله الله پاک ترلاسه کوي باچا جماعت اسلامي د دې حلقې نه سابقه امیدوار راج ولی خان امیدوار نامزد کړی دی او د عوامي نیشنل پارټۍ نه 2 امیدواران دا وخت په میدان کې دي یو سابقه صوبایي وزیر تعلیم ایم پی اے سردار حسین بابک کاغذونه جمع کړي دي او بل ورپسې شیبرخان لا د امبیلي هغه کاغذونه جمع کړي دي ټیکټ په دواړو کې یو ته میلاویږي نو مقابلې ته به کم نظر ګورئ مقابله انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف سره که دا ټول متحد شي لکه څنګه چې تاسو وګورئ پی ډي ایم هغوی ټول پارټۍ راغونډ شوي دي او د عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف مقابله نشي کولی دقسې انشاءالله په دې حلقه باندې هم که فرض کړو اول خو دوی ځان له ولاړ خو دوی متحد هم شي یو کس ودرېږي نو هم د پاکستان تحریک انصاف ځکه چې دا یو اکثریتي پارټي ده موږ وینو چې دلته د پاکستان تحریک انصاف کافي ووټ بینک دی او انشاءالله که چاته ټیکټ میلاو زموږ سره 2-3 ښه کینډیډیټ دی په دې پی 25 کې او هغوی ښه کار دغه دي ورکره ښه کارکوان دي ښه نو کوم یو هر یو ته چاته هم ټیکټ میلاو شو انشاءالله کامیابی به ترلاسه کوي باچا دا کوم 3 امیدواران چې تاسو یادوئ چې اکټیو رول دي په دغه 3 کې ستاسو موضوع امیدوار به بیا څوک وي نو زه خو خپل ځاني دا وایم چې 3 وړه زما دپاره قابل احترام دي 3 وړه ښه موضوع دغه دي کبیر خانم سابقه زمونږ د پی 22 هغه وخت کې د هغې کینډیډیټ پارټي ښه کافي ووټ یې اخیستی و خو د بدقسمتۍ نه د دې حلقې بدقسمتي وه چې هغه کامیابي ترلاسه رانله کنې اوس په ډېر شي کارونه شي خو تاسو وکاته مزید سیوا په دې کې دا نه مخته خو په دې مخامخ دغه ته وګوره چې دا ورمل صابر او دا کالی یاسین او سر پټې دا څونه غټ کلي دي دا غریبانان اوسه پورې دي ته روډ نشته خپل مریض په کټ کې رالي او ښکته راوړي ناوګۍ هسپتال ته کله ډګر یا که امازو ته وګورئ د امازو ښکلي او غیرتمن پښتانه دي هغوی کلو ته نو کم از کم چې د ان پي 15 کاله دلته حکومت او روډونه یې ورته راکچۍ ایستلې وې دا کړه اوس چې دا کم روډونه ته ویني دا هم د الله پاکستان تحریک انصاف دغه باندې د ممبر د قومي اسمبلی زمونږ اخوا شیر اکبر خان دغه له پڼ ورکړی خو دوخیلو کې زمونږ سپیکر صاحب کیلومیټره منظور کړي زمونږ اسد کیسر صاحب دا د امبیلې نه والا د ناوګۍ پورې کم روډ چیرې دا پیسې زمونږ وزیر اعلی صاحب ورکړي یا د کوګا نه والا د ناوګۍ کم روډ چې پخېږي یا د ناوګۍ نه والا د پکته خانان ډېر دا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی پڼ دی او زمونږ شیر اکبر خان د لاسه دا پخېږي بل طرف ته ریاض خان زمونږ له 15 کیلومیټره روډ امازو کې منظور کړی دی انشاءالله په یې باندې به زر تر زره کار روان شي او کم نیش نیمګړي چې دا اوس هم د پاکستان تحریک انصاف دلته ممبر نشته او اهل زري کېږي نو لهذا دې ځل چې انشاءالله دغه راځي نو د پاکستان تحریک انصاف خلک بیدار شوي دي ویښ شوي دي که تاسو وکاته نو په تېر ځل کومه ډرامه چې د امن په نوم باندې د امن ریلی په ناګرۍ کې وشوه نو هغه الحمدلله د امازو غیرتي خاورې د غیرتي پښتنو هغه ډرامه ناکامه کړه پخوا به دا ډرامې دغه اداکاري به کېده او به دغې اخوا دې خوا باندې به د خلکو نه ووټ اخیستو شکر الحمدلله اوس بیداري راغله پاکستان تحریک انصاف نوجوانان او ورکران چې کوم دي دې ځله پرزور دا زور لګوي انشاءالله او تن منځان مګونه او دا سیټ په انشاءالله موږ دې ځله پاکستان تحریک انصاف باچا په لنډو جواب راله راکې تاسو وایئ چې په امازو کې د امن ریلي په نوم باندې ډرامه وشوه نو دا بله ورځ چې په سواړی کې وشوه یا په ډیډک آفس کې چې کوم آل پارټیز کانفرنس هغې منعقد کړی و دغه هم ډرامې وي نه جي د هغې
ډرامه نه وه هغه خو چې کله متحد مونږ هم دې ته دا وی چې بای ټول پارټۍ ټول به راغونډ شو او دا یو امن ریلي به دغه کړو نو متحد د هغې یو جدا وزن دا خو هغه ځان له خپل یو دغه وکړو راغی او د پارټۍ یو نوم یې وله ورکړو متحد د هغې ځان له خپل یو وزني آل پارټي تاسو ووایي جي نو د آل پارټي د هغې په حق کې مزو او ځان له انفرادي طور چې کومه ډرامه شوې ده زه د دې په حق کې بالکل نوم او دا یو ډرامه هغه وایي چې د مخکې په شان به زه یو ځل بیا دا دغه وکړم خو الحمدلله دلته په KPK کې د داسې شاعرانو او د داسې ویښ خلکو حکومت چې هغه ډرامه یې د هغه ناکامه کړه او هغه د غیرتي پښتانه د معظوم پای کې پوره غیرتي خاورې لاس و چې هغه ډرامه یې ناکامه کړه مندرن د تحصیل د طرفه عمران خان ته مبارکي ورکوم عمران خان زنده باد پاکستان زنده باد